الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم النبيين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأيضا قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل احترام برادر مکرم حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب، صدر مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت ویلیج کونسل خیمہ، او دی مسجد کے او اللہ بخور کے راجہ مشو دیر زیادو عزت مندو دی علاقے او دی محلے مسلمانان ورونو حضرات اہل علم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میاش 13 شولا ونن در ربیع ثانی دویم تاریخ دی، او دا در ربیع الاول دا میاش کل راشي په کال کې یو ځل راځي، چې په دې قمري سال کې او دا کوم چې زموږ اسلامي کال وایو په دې کې 3 نمبر میاش، چونکه دا میاش داسې میاش ده چې په دې کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم میلاد شوی دی، ولادت شوی دی، پیدا شوی دی، دنیا ته یې تشریف راوړی دی. نو په دې مناسبت باندې ځای په ځای باندې پروګرامات کېږي، او د دې پروګرام اصل مقصد دا وي چې د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم اصل روح او اصل پیغام او اصل مقصد د مسلمانانو ذهن ته کوشي. په دغه مناسبت باندې په دې میاشت کې پروګرامات کېږي. نو د دې ویلیج کونسل د ختم نبوت د هغې نظم د دې پروګرام انعقاد کړی دی. الله رب العالمین دې ماله د وینا او بیا موږ ټولو لا د نبي علیه صلات وسلام په سیرت باندې پوهېدو او بیا د هغې مطابق د عمل کولو توفیق راکړي. د نبي علیه صلات وسلام سیرت باندې چې کله سړی گفتگو کوي، نو حقیقت دا دی چې انسان د ګرانې چې زه د کوم ځای نه شروع وکړم، او بیا د نبي علیه صلات وسلام د سیرت کومه ګوشه باندې سړی خبرې وکړي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت چې دا کوم مختلف پهلوګانې دي، نو هر یو پهلو داسې پهلو دی چې په هغې باندې سړی په ګڼټو ګڼټو په میاشتو میاشتو بیانونه کوي، نه ختمېږي. د نبی علیہ السلام بہادری به وې د هغې مثال نشته، د نبی علیہ السلام تقوا د هغې مثال نشته، د نبی علیہ السلام سخاوت د هغه مثال نشته، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صداقت، د نبی علیہ السلام عدالت. په کوم پهلو باندې چې کله سړی نظر اچوي، نو د هغې نظیر او د هغې ثاني انسان ته نه میلاوېږي. او کله چې سړی داسې په سیرت باندې بیان وکړي او یا په سیرت باندې بیان واوري، نو بیا داسې تند او تشنګي محسوسېږي چې دا پهلو پکې بیان نه شوله او په دې طرف باندې خبره ونه شوله او دا پهلو خالي شوله. په دې غرض باندې زه ستاسو په ذهن کې دا خبره ږدمه چې دا د یو مجلس نیم د بس خبره نه ده چې په دې کې د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د هغه ټول ژوند تذکره په دې کې وشي. په دې محدود وخت کې د نبی علیه السلام بس تذکره پکاري، او
زه دا خبره کوم چې دا زمونږ د ذهنونه او زمونږ د غوږونه او موږ ډېر زیات خوش قسمته ویو چې زمونږ ګنټه 50 منټه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یاد کې او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تذکرې په اورېدو کې تیر شو. دا زمونږ لپاره خوش قسمتي ده. او حقیقت هم دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکره د سیرت کېږي، انسان یې اوري، انسان داسې تازګي ورته ملاوېږي. څنګه چې ګاډی سړی چلوي او هغې کې پټرول زیات وي نو دا ګاډی به تېز وي، یا ډیوه ده او په هغې کې چې کله تیل موجود وي نو دا ډیو بلیږي. د انسان جسم ته د ایمان روح چې ورکوي هغه داسې تذکرې ورکوي، د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه تذکرې. دا خو د الله رسول دی، د هغه په تذکره کې به لازما ډېره مزه وي. امام شافعي رحمه الله یو ډېر لوی امام تېر شوی دی د عرب د سرزمین او د مصر د سرزمین. هغه به دا خبره کوله چې نبي علیه السلام په نبي علیه السلام دی، یعنې کله کله به د خپلو ملګرو ته ویل چې د اصلافو تذکرې راته کوئ، زموږ چې دا کوم پخواني مشران تېر شوي دي. یو شعر به وایو چې اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره والمسک ما کررته یتزوع. د نعمان ابن ثابت د امام ابو حنیفه تذکرې وکړي چې زموږ دا مجلس د ده دا تذکره مشک دی، دا چې څومره سړی خوځوي دومره ښکلی بوی کوي. چې د امام ابو حنیفه په مجلس کې انسان ته فن میلاوېږي. د سلفو او د اهل علمو زموږ د مشرانو په تذکره د انسان ذهن ته سکون میلاوېږي. نو یقینا چې زموږ ذهن ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام په تذکره باندې په راحت سکون میلاوېږي. نو په دې به د الله شکر باسو. ما نه وړاندې مفتي عطاالله شاهي صاحب ویل د عوامو شکریا ادا کوم چې راغلي دي. عوامو شکریا موږ نه ادا کوو. په دې د عوامو شکریا ولې ادا کوو؟ دا خو دوی دې په کار د الله شکر ادا کړي چې موږ د نبي علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته راغلو، د نبي علیه السلام په مجلس کې موږ ګنټه نیمه تېره کړله. دا زموږ لپاره سعادت دی. دا زموږ په چا باندې احسان نشته دی او په موږ په چا احسان نشته دی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. په دې تذکرو به موږ نه څه پیسې غواړو او نه به د چا نه شکریا غواړو. دا به د خپل ایمان جز ګڼو. ما ستاسو مخکې یو حدیث ووایم نو د هغې په وسادت باندې به زه د مجلس کې دا خبره هم ستاسو په حضور کې. امام بخاري رحمه الله کتاب دی صحیح بخاري چې د هغې په باره کې د علما د اهل سنت رایې دا ده چې د قرآن نه وروستو چې کوم صحیح کتاب دی نو دا د بخاري شریف کتاب دی. احادیث صحیح دي، سندونه یې برابر دي. په دې خپل کتاب کې په کتاب الایمان کې هغه یو عنوان ښودلی دی، باب حلاوت الایمان. دا باب دی په بیان د هغې احادیثو کې چې په هغې کې ذکر د ایمان د خوږوالي راغلی دی. د ایمان یو خوږ شی دی. څومره خوږ دی نو دا دومره خوږ دی چې د هغې تشبیه د چا سره ورکړلی شوې نه ده، خو دا ډېر خوږ شی دی چې چا ته الله تعالی نصیب کړي. نو د هغې باب لاندې دا حدیث د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه په روایت باندې نقل کړی دی چې نبي علیه السلام فرمایي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان. درې صفتونه داسې دي. دا درې صفتونه کله په انسان کې راشي نو دا به د ایمان په خوند باندې پوه شي. د ایمان په خوند باندې څوک نه پوهېږي. د ایمان په خوند باندې ډېر خلک داسې دي، حقیقت دا دی چې هغه پنځه وخته لمونځ هم کوي، تهجد هم کوي، پاڅېږي، د دین علاوه د دین په باره کې مال هم لګوي، د دین دپاره وختونه هم لګوي، خو ایمان په خوند الله نه یې پوهې کړي. او بیا کله کله داسې معمولي شی دنیایي مفاد راشي یا داسې مشکل راشي نو بیا به دین پرېږدي، هغه ټول محنت ایسته پرېږدي، بیا مایوسه شي ایسته. او کله کله یو انسان به چې داسې عبادتونه کې به هم کمزوري وي، داسې ظاهر کې به هغه د هغه دا شکل او شباهت هم داسې د شریعت مطابق بنوي، خو ایمان په خوند به الله پوهې کړی. ایمان په خوند باندې هغه د ایمان خوند داسې وي چې بیا د نبي علیه السلام تذکره کېږي، د سترګو نه یې اوښکې وهي. د صحابه کرامو د مجلسونو ذکر به کېږي، د سترګو نه یې اوښکې وهي. او داسې د نبي علیه السلام ذکر چې کېږي د هغه په زړه باندې به یو کیفیت راځي چې الله ته ودرېږي نو د هغه په زړه کې به داسې د الله د حضور او الله ته ودرېدو یو سوچ فکر به راځي. دغه کیفیت پیدا کول پکار دي عزتمندو. د هغې وجه دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به د اعمال په حسابېږي نه پرېږي. دا به نه حسابېږي چې دا منځونه څومره کاله کړي دي، څومره تهجد دي کړي دي، او څومره د جهادونه کړي دي، څومره د اعتکافونه کړي دي، څومره د چیلې لګولي دي، څومره د درس تفسیر کړی دی. نه جي نه، د خپل ټول عمل به راشي دا به تلې ته اچې تللی کېږي چې وزن به کښې څومره دی. دا د چا دپاره کړي؟
دې په کومه طریقه باندې کړو دا د پیغمبر په طریقه کړو کنه وکړي دا سوچ اصل کې ذهن ته اچول پکار دي نو انس بن مالک فرمایي چې نبی رسول الله چې درې صفاتونه داسې دي چې بچا کې راشي ایمان په خپل باندې ولا کوي یو باغې کې راځي راځي چې د صفات په ځان کې پیدا کو چې اي يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما چې الله او رسول وته د هر چا نه غواړي هر چا نه وته الله رسول غواړي دا چې کله یو کار شروع کوي او عبادت شروع کوي نو تاسو باندې چې باندې کې الله سره د الله رسول باندې سوي دا چې ونه کو چې دا په پلانې عالم کوي کنه ګور دا په پلانې عالم کې پلانې بزرګ کوي دا غلط کار دی پلانې بزرګ باندې کوي نه چې بزرګ دلیل لري عالم دلیل لري اما عالم هم کې دا تاسو چې ستاسو د عمل په شابه کوم ثبوت دی نو الله او الله رسول ګرځول قاول نه قرباني دا د نبی صلی الله علیه وسلم ذات په زموږ د بار مرکزي محبت کوي محور محبت کوي مؤمن بزرګ کې بد الله رسول زي د مؤمن بزرګ کې بد الله رسول محبت د الله مینه وکړي پراته وي او کله چې زړه د الله مینه کوزي شي د انسان ایمان په خپل باندې کوي په داسې مجلسونو کې سیرت پروګرامات کې او نور د پروګرامات کې نو کدي کې مقصود دا وي چې د انسان بزرګ کې د الله د پیغمبر مینه راشي او مینه دا چې دا رسول الله د اطاعت روبای پړوي دا چې کله مینه نه وي نو بیا سره عبادت نشي کولای چې مینه نه وي بیا د نبی سره اطاعت ګران دی ان شاء الله به خپل درس کې وزر صحابه کرامو د محبت بازي وړي وړي واقع بیان کما چې صحابه کرامو د الله رسول سره څنګه مینه کول موږ سره کوم مینه کول او دویمه خبره بیا دا ده چې يحب المرء لا يحبه الا لله چې د مسلمان سره مینه کې د الله لپاره کوي د دنیا غرض لپاره چا سره چې محبت ده ما بزرګ چې چام زید مدغي علت بدایي چې د دیندار دی د الله خو او دریم نمبر دا دی چې يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار د کفر نه او د دیني نه بدسي یریږي د ذکر په دې کې لکه څنګه چې جهنم نه راګرځي دا د ایمان شانی د کفر صوبینه نه کوو د کفار صوبینه نه کوو د بيدین خلکو صوبینه نه کوو مینه په زمان د مسلمانانو سره مینه دا پنجاب ته سره کې لاړ شي او سند لاړ شي یا د سیرت النبی پروګرام وي او صرف بس ناخوان نه دوی د نبی علیہ السلام د سترګو د نبی علیہ السلام د زلفو د نبی علیہ السلام د شونډو د نبی علیہ السلام د مخ او د رسول الله د رنگ دا تذکری وشي ناخوانی وشي جمعه ته سجاو کړل او دا نه بس په بیا سویټس پروګرام شوی حلوا دا وریجی دي شربت ده هغه قران او اسکا وشي دا نه بس جلسه ختم شي او بهادر علاقو کې به د اختر په عنوان باندې پروګرامات کې د عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم راځي چې موږ په دې مجلس کې په دې خبره باندې ځان پوهیږو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت څه ته وایي دا علماء ناس په دې مجلس کې سیرت لفظ عربی دی اردو لفظ نه دی سیرت د سیرت مختلف بیماری دي سیرت حالت ته هم وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند احوال ذکر کول سنعيدها سیرت الله قران کې راغلي دي او سار يسير سیرت مسیر تلو ته ویلي کله باندې تل دې سیرت وایي نبی سیرت نبی مقصد دا دی چې نبی علیہ السلام کله پیدا شو او هغه بیا الله درش په تکال عمر ور او درش په تکال پس نبی علیہ السلام سترګې پټې کړلې او د دې دنیا نه پردا وکړو او اوس په مدینه منوره کې په مسجد نبوي سره زید مور بي حضرت عائشه په کمره کې محفوظ او آرام باندې پروت دي ټول ژوند دا د نبی علیہ السلام سیرت وایي من میلاد النبی صلی الله علیه وسلم الى وفات النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام د پیدایش نه تر د نبی علیہ السلام د مرګ پورې د ټول ژوند سیرت ویلې کیږي دا خبر به ذهن کې ګرځو د پیغمبر علیہ السلام د میلاد د ولادت ته چې په کومه ورځ باندې د حضرت آمنه د رسول الله د مور بیبي علیها السلام د هغه د خیر د شکل دنیا ته راغی د نبی علیہ السلام سیرت شروع دا یو منټو دا یو سیکنډ او دا یو ګنټه دا یو ورځ د نبی علیہ السلام سیرت دی تر دا هغه وخت پورې چې نبی علیہ السلام خلکو تهدید کې حول له او نبی علیہ السلام خلکو خوري واړولې د رسول الله سیرت دی دیو جواره د نبی علیہ السلام د نبوت دوران دي ژوند سره ښکار دا سیرت زمون دی او بیا د نبی علیہ السلام د پیغمبري نه پس د 30 کال ژوند د رسول الله سیرت دی 63 سال عمر
دې ټول ژوند په اړه کې الله فرمایي چې لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. تاسو لپاره د الله د پیغمبر په ژوند کې بهترین نمونه دا ټول واقعات هم نه بیانېږي او په ټولو ګوشو خبره نه کېږي. خو زه به صرف دوه خبرې په دې اول کې وکړم او درېیم نمبر به انشاءالله د خپل خبر راوړم. اول نمبر خبره ده چې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت دی، شکل صورت د نبی علیه السلام، او یو د نبی علیه السلام سیرت دی. دا یو شی دی خو جدا جدا څیزونه دي. بنیادي طور باندې موږ وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کوم صورت دی، یعنې سترګې څنګه وي، ویښتې څنګه وو، رنګ یې څنګه وو، صحت یې څنګه وو، دا ځان له شی نه دی، خو دا د نبي علیه السلام د سیرت یوه حصه ده. دا کامل سیرت نه دی. په دې وجه باندې یوازې په نعت باندې به سړی خبره نه کوي چې بس نعت وشو خبره ختمه شوله. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت او د هغه مدح کول دا به زموږ په مجلس کې خامخا کېږي، خو دا به د نبي علیه السلام د سیرت یوه حصه یوه ګوشه وي. اگر چې احادیثو ته موږ وګورو نو احادیثو کې دا خبر راغلی ده چې نبی علیه السلام د دنیا ته نه راغلی او د نبی علیه السلام د دنیا ته د راتلو نه په سوونو په زرګونو کلونه وړاندې په آسماني کتابونو کې د دې پیغمبر د راتلو تذکرې موجود وي. انجیل کې وي، په تورات کې وي، آسماني صحایفو کې دا تذکرې موجود وي. او د حضرت مسیح علیه السلام په کتاب کې خدا الفاظ چې یأتي من بعد اسمه احمد، زمانه پس پیغمبر روان دی او احمد محمد بن صلی الله علیه وسلم. دا د عیسایانو په کتابونو کې دا خبرې موجود دي. انجیل برنباس چې د هغوی کوم دی نو په هغې کې دا تذکره اوسه پورې موجود ده. اگر چې نور اناجیلو نه هغوی دا خبرې ایستلې دي، کوم چې د هغوی څلور اناجیل دي، اناجیل اربعه، خو دې انجیل کې اوس هم دا خبرې موجود دي چې یو پیغمبر روان دی. او په دغه آسماني کتابونو کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل او د صورت تذکرې راغلې وي. دا به صرف پیغمبري د نبي علیه السلام د ویښتو ذکر پکې و چې دا پیغمبر راشي نښه به دی چې ویښته به نه ګونج ګونجي او نه بیخي نیغي، بلکې دې پیغمبر ویښته به نیغ تلي او په اخر کې ورسې پورتل شوي خم به یې اغستی. نو نبي علیه السلام ویښتو ته به چې چا وکتل هغه ته به دا پته لګېده چې دا د پیغمبر ویښته دي او که د بل چا ویښته دي. د نبي علیه السلام د سترګو ذکر راغلی و چې دا پیغمبر به داسې پیغمبر وي چې سترګې به تورې کړې په رنجو نه وي خو تورې به ښکاره کېږي. اگر چې پیغمبر به د شپې هغه به رانجو باندې سترګې تورولې او سنت یې هم دا و چې تاسو سترګې توروئ، عصمت لګوئ، رانجه لګوئ او درې سرایان د نبي علیه السلام په سترګو کې وهل د شپې او ویل به چې د دې فایده دا د نظر هم تیزوي او د انسان دا باڼه راښیي، دا اوږدي انسان حسن زیاتوي. دا نبي علیه السلام فرمایي. خو که رسول الله به سترګې نه وي تورې کړې بیا به هم تورې ښکارېدلې. اکحل العینین دا د حسن علامه و د نبي علیه السلام. د رسول الله مبارک د رنگ ذکر راغلی دی چې څنګه وي، رنګ به یې څنګه وي. اسمر اللون، اسمر معنا غنمرنګي انسان نه تورو نه سپینو نه سورو، بلکې د نبي علیه السلام رنګ چې و دا غنمرنګي انسان. او په عربو کې حسن به هغه چا ته خلکو ورکوو چې هغه غنمرنګي و او سپین طرف ته مایلو، سپین طرف ته نبی علیه السلام مایلو چې چا به کتل نو ویل به دا سپین دی او غنمرنګي دی، سور غنمرنګي نه بلکې سپین غنمرنګي دا د نبي علیه السلام رنګ راغلی. حتی چې په دې احادیثو کې دا تذکرې راغلي دي چې د نبي علیه السلام وجود به څنګه سور به وي، وچ کلک به وي، دنګ به وي، دری به وي. دا راغلي دا به ربع القامه درمیاني قد والا انسان وي، سور به هم دی، وچ کلک به هم دی، دنګ به هم دی، چیت به هم دی. لیس بالطویل ولا بالقصیر، دنګ هم نه چیت هم نه. یعنې دا نور صفتونه چې په آسماني کتابونو کې کوم راغلي دي نو دا د یو کامل انسان نښه ده، کامل انسان دی. داسې انسان چې د دې انسان په ژوند کې د هغه په اخلاقو کې د هغه په کردار کې معمولي کمی نه و. دا انسان الله تعالی یو کامل انسان پیدا کړی دی، کامل انسان. ځکه خو په آسماني کتابونو کې د دې پیغمبر تذکرې وي. او یو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي زما تخلیق وروسته شوی دی، وګورئ زه پیغمبر په ټولو کې اول نمبر وم. وكنت زه الله تعالی زه پیغمبر راغلی، زه الله چې آدم علیه السلام رالیږو او هغه د خاورې او د اوبو په منځ کې چې زه الله پیغمبر جوړ کړی وم. نبي علیه السلام د هغه تذکرې په آسماني کتابونو کې کېدلې. بلکې د نبي علیه السلام د راتلو نه وړاندې دې یهودو په باطله خلکو ته ویل چې آخر زمان پیغمبر روان دی. د اوس او د خزرج سره یې جنګونه کول، د مدینې د خلکو سره د یهودیانو جنګونه. د اوس او خزرج والا چې و دا تکړه خلک
زمینداری به کولې خدمت به کوو تکړه تکړه خلک وو نو دا یهود به تېرېدل د دوی په جنګونو کې نو دا به ورته ویل چې تاسو صبر کوئ پیغمبر روان دی او موږ به د هغه سره ملاتړ کوو او موږ به ستاسو خلاف جنګ کوو اتفاق دا و چې خوشقسمتي و د اوس او د خزرج د هلکانو چې هغوی حج ته راغلي او په مینا کې د نبي علیه السلام سره د هغې ملاقات بیا وشو عقبه اوله او عقبه ثانیې چې ورته وایي په دې کې د هغې هلکانو شپږ کسانو یو کال ملاقات وشو په دویم کال د 12 کسانو ملاقات وشو او په درېیم کال د 15 کسانو ملاقات شوی دی شپږ 12 او 15 درې کاله د دې مدینې د هلکانو چې د نبي علیه السلام سره په مینا کې 11 کال د نبوت 12 کال د نبوت او په 13 کال د نبوت باندې کله ملاقاتونه وشول او نبی علیه السلام ورته د الله پیغمبر یم اوس او خزرج ورته دا سره پیغمبر ذکر دی چې زموږ د یهودو سره جنګ راشي موږ به نه یاري راځي په دغه ایمان راوړو موږ دعوت ورکړو مدینې ته وبوزو او دا شان یو شو چې اوس او خزرج ایمان راوړو او به مدینې ته دعوت ورکړو او نبی علیه السلام چې کله لاړ مدینې منورې ته نو اوس او خزرج چې حمایت وکړو بیا یهودي ایمان راوړو دا پر بدبخت خلک وو چې اول به د نبی علیه السلام حقانیت تسلیمو چې دا پیغمبر روان دی موږ به د حمایت کوو او چې دا غریبان خلک او دا اوس او خزرج دا خلک ایمان راوړو د خلکو ایمان راوړو دا د تاریخ د یهودو چې د اسلام سره چیرته مفاهمه کړې اوس په دې محکمه توقع چې دا د اسلام سره وفا وکړي دا د اسلام لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود په ټول انسانیت کې د اسلام اصل دشمنان دي دا يهود دي د هغه زمانه نه خدا صفاتونه په اسماني کتابونو کې موجود عبد الله بن سلام رضی الله عنه حبر اليهود كعب اليهود يهود غرباله بلکې د مدینه مخاور باندې په تورات چې کوم شخصیت خو ویلو عبد الله بن سلام کله چې چاته مسله ګرانه شو دا دلته راوړو چې دې مسلې ته جواب او کله چې نبی له سلام مدینه ته راغی نو هغه وخت ما خپل باقي خدمت کو کجوري ته تلو ما کجوري راشو دوی نو ما دې یو حق د لاس په لارې ولې کجوري او شو لازم ما په لاس کې وي چې اوازو مشهور دی لکه باندې ول خیر دی چې نبی له سلام راغی نو کې معظمین وېزه تو پر باندې باندې ما چې کدا پیغمبر ویلو په ایمان راوړل غواړي نو ما چې کجوري له بلاس کې دی وزارې به دی بلاس کې دی ولې دی ورامن دی نبی له سلام راغله دی ابو بکر صدیق په پاتہ ناس دی ابو بکر په خپل رومیا الله سره پاسه نیولې قارمدي نبی له سلام دا کې جابر او خلک ناس په خبر نو وای ما چې کله راغله نبی له سلام مجلس کې سمې خراب نو خلک راځي چې ایمان راوړو چې اصل کول ما نبی له سلام ته دل چې وختو دی ګورما سترګو دی ګورما رنگ دی ګورما خط دی ګورما اګم چې د تذکرې په کتابونو کې راغلي دي چې دا پیغمبر دی وکړي وې زما چې کله د نبی له سلام په سترګو باندې په مخ باندې نظر ولګي نو ما کې سلام وکړل چې دا مخ د دروغ مبني شي دا صحیح پیغمبر دی بالکل کې نه چې په کتابونو کې راغلي او د پیغمبر کې موجود وي او دومره چې په مجلس کې ایمان نصیب نشو او لاړو څه حکمت په دې کې وو یقینا په دې کې حکمت اوس بیا په مجلس کې راغلي او په نبی له سلام د ایمان راوړل دا څه پیغمبر دی په شمال ترمذی کې روایت دی امام ترمذی راوړل دی د حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه په روایت باندې جابر بن سمره فرمایي چې سوال سره یې څومره راځتلې و زبهر راوته نو ډېر زیات فن کې سوال سره مې داسې ګولي بدر ورته وایي ولما د سپوږمۍ ته کتل او ډېر مزه راکول د سپوږمۍ په تماشه شو په دې دوران کې چې کوم نبی رسول الله کو راوړ او الهي جامع چې ولې صبر جامع او سره کرکه په کې تلې او نبی جامع وي نبی له صلوات والسلام یو دا مخدس سپین مخکستا او بیا د صبر جامع او باغې د سره کرکه تلې نو دا څه خونه کوو دا څه لیدو بلما سپوږمۍ پرې کړل نبی له سلام ته کتل بلما وی چې دا پیغمبر په خاصه یو د سپوږمۍ په خاصه نو کله مې سپوږمۍ ته کتل او کله مې نبی له سلام ته مخ ته کتل په اخر کې مې دا سلام وکړل چې زما د محبوب مخ د سپوږمۍ د مخ ډېر ځای خاصه دا زما په سلام وکړل ځکه حسن بن ثابت نبی له سلام ته مخامخ ویلو چې احسن منك لم ترقت عيني واجمل منك لم تلد النساء واحسن منك لم ترقت عيني استاب شان چرته زماستر کو نه دی واجمل منك لم تلد النساء استاب شان اجمل او خيستا الله تو سره دا چرته مې تو څنګه ولې نه دی مو په استاب شان نشتا بیا ورته وی چې خلقت مبرئا من كل عيب
هر عیب نه پاک پیدا شوی پتا کیس عیب نشته ستا په بدن کې عیب نشته او داسې پیدا یې کأنک قد خلقت کما تشاء لکه تا الله ته درخواست کړو چې زما دا سترګې داسې جوړې کړه او دا پوزه مې داسې جوړه کړه لکه داسې انسان دا هر انسان خواهش شي ته ودرېږي چې زما دا مخ داسې وي دا سترګې مې یا پېچې وي یا غټې وي دا ویښته مې یا داسې وي دا غټ مې داسې وي دقسې لکه دا چې الله ته درخواست کړی خلقت کأنک قد خلقت کما تشاء خپل چایس مطابق ته پیدا شوی داسې انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د سورۃ تذکرې راغلي دی دا بیانول د سیرت څخه حصہ ده چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان ځان جوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مخ دی د نبی علیہ السلام کوم صورت دی نو داسې ځان جوړول دا موږ د مکلف په دې مامور چې موږ داسې ځان جوړو زه یو خبر کوم دا د حدیث په رڼا کې نه کوم چې دا حدیث دی قرآن دی البته دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شان څوک ځان جوړ یعنی وخت د نبی علیہ السلام څخه نو دا تذکرې چې کوم ختمي ګرانه او نبی علیہ السلام درې قسمه وخت پرې دی یو دا چې بیخي د وګړو د سوق سره کټ کول وفرا وته وي یو د وګړو د دې سوق سره جوړول بیا هغه تعالی ما یو دا چې یو ګوت رسول دي چې ما وي دا درې قسمه وخت د نبی علیہ السلام ګیره د نبی علیہ السلام او دا ټول د نبی علیہ السلام شکل شباهت ما یو وسه عالم ژوند دې مې نه وایم هغه وویل چې ما دوه کسان داسې لیدلي دي دوه کسان په کراچۍ کې په هدیره کې داسې و چې په یو هدیره باندې بلډوزر روان دي ایکسکیویټر او هغه ځای کې تعمیرات کېږي نو هغه ځای دا مې بلډوز کوو ویل دوه هدیرې ما داسې لیدلي دي چې په هغې کې مړي راکتلي دي مړي راخېږي داسې ډېر لیدلي دا وړوکي وړوکي راخېږي خو دوه قبرونه داسې وو چې په هغې کې دا دوه مړي راکتلي دي نو شل او دېرش کاله مخکې مړه دي او جاګه کله راځي روح راوړي ودا روح دې دوه کسان دا روح ولما سوچ کوو چې په دې کې څه صفات دي نو زه سوچ کوم او کې ما غړي سره کړی او کې ما غړي وځو نو ما دا ویلو ودا مې لري کاوه مې دې ساتل ګرځي ول دوه کسان چې ما دې د نور غړي وځو کولي ګری ول ما تکاریدل چې د نبی صلی الله علیه وسلم په شان څوک ځان جوړ کې خورې نه خرابې ودا دې برابر ګری برابر بالکل برابر انسان دا د نبی علیہ السلام سره د عشق او د محبت او د وفا چې کله سره ثبوت ورګي خاورې بیا نه خرابوي د شهدا مو خاورې نه خرابوي په دې وجه باندې نه خرابوي چې هغه په نبی علیہ السلام باندې ځان قربان کړی دین اخبار من څه شی دی چې سره په ځان پسې بم بوته کې یهودو مجلس ته ورځي دا د حماس د مجاهدین په پیراشوټ کلاو او د یهودیانو حضور ته ورته ورته نو څنګه الته ورته الله خدای له واپس راتل ممکن دی دا ما چې کله او ویډیوز وکړل ما د طالب بن زیاد اشعار آیات شول چې طالب بن زیاد کله بس پین حمله کړو نو کشته یې وځولې نه شاعر وی چې طالب چوبر کنارے مطلب سفید سو گفتن کاری تو بنگاہ حرت خطاس دوریم السواد وطن باز چو رسیم ترکی سبب ازروی شریعت کجا رواز خندید و تست خیش بشمشیر و برد و گفت ہر ملکی ماس کی ملکی خدای ماس طالب بن زیاد او اندلس پہاڑ باندې د سین پہاڑ کشته وسوځولې او گفتن کاری تو بنگاہ حرت خطاس چا ورته ته د شاعرانو کار وکړو اوس بس وځو او یې هغه ورته ویل چې دا د جاهلانو کار وکړو دا د اهل خیر کار دی او هغه ورته ویل چې د کار دی چې هر ملکی ماس کې ملکی خدای ماس کوم ملک زما درم ملک زما ملک الله ولي ورغله درځان پروا ولې نه کوي دا د نبی علیہ السلام سره د عشق او د محبت اخرت لپاره یعنی د دې اخوان نه کیږي چې سره خپل ځان قرباني د الله رسول صلی الله علیه وسلم په شخصیت باندې د دې اخوان نه مين نشته دی چې سره ځان ته ګوري دا ضرور په انسان یې ما او چې دا غزه ته ورته کېږي چې ما حلال کی په دا غزه کې زمانه رسول کړي زمانه خپې کړي په دا غزه کې به ما وکړي په جیلونو کې به ما د قسم اذیتونه راکړي او بیا دا وې څنګه توزیع لري په وسو کې ګرځي دا د عشق او د محبت انتها ده هغه څنګه چې ابراهیم علیه السلام مبارک هغه شاعر وایي کنه چې بے خطر کود بڑا آتشی نمرود میں عشق بے خطر کود بڑا آتشی نمرود میں عشق عقل ہے بحر تماشا لب باغ لگی چې دا د نمرود په کور کې ابراهیم علیه السلام نه ورته کړي د نمرود ورته عشق ورته کړي دا عشق د ابراهیم علیه السلام د الله سره په مینه کې په محبت کې انتها ته رسېدلی واتخذ الله ابراهیم خلیلا ابراهیم علیه السلام د الله خلیل ویل خلیل چاته وایي خلیل امام
امام ابن قیم رحمه الله د دوستۍ او د محبت 10 اقسام ذکر کړي دي څو د چا سره مینه کوم مرتبه اول او سعودي بیا او د سعودي بیا نو کله چې د محبت دی پیک ته انتها ته ورسیږي هغه ته خلت وایي په ټول انسانیت کې یو انسان دی مرتبه ته رسیدلی دی هغه ابراهیم علیه السلام دی ورته وګڼل او چې عقل هي مخر تماشا الله بام وي او عقل د بلې په سر باندې او د تماشا باندې وړه چې تاسو ساده انسان دی دا ورته ورته دی ابراهیم علیه السلام مینه ذکر خدا الله رسول سره مینه او الله رسول سره محبت کول لازم ده ایمان دي سره صحابه کرام اوس مینه کړې صحابه کرام د مینې رسول ته تذکرې ده په نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا چې هر دې عزیز او هر چا بيزان قربانه وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابیه ام عطیه دا غینم ده ام عطیه قرزی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مشره خزوا نبی علیہ السلام د مشرانو زنانو خالم ته وړې مانځو د دې سپینګرو خالو نبی علیہ السلام ته ځکه چې دا مجلس نشه راځي نو نبی علیہ السلام په لار د دې ام عطیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او دا ګرمۍ موسم دی او ګرمي دا داسې په زمانہ کې د پکو تنظیم هم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو چټای یو انډېرې ورکړو د میزری هغه نبی علیہ السلام لاس کله نبی علیہ السلام خوب وکړه پاسې نو دغه شی او نبره یو دیوال دی هغه ته مشک لګیدل او د سرمن مشک هغه زمانہ کې په خپل باغی کې وساتل نبی علیہ السلام پر پاسې نو او هغه خله ولا ګلاب ولا او دا ټوټې نه په خپل خله باندې شوټي پیږي خو د داغي دی واسه واپس یې باندې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم راغی واپس کېنه سو مې عادیه لاره د پونه چوکې راوړل او هغه چوکې باندې د مشکل لوري باندې ځای شو مشکو داغي نو برا دوی شوې په زمانه کې وګړو خلکو د 100 کیلومتر راغلی وراوړل وګم ځای شوې نبی صلی الله علیه وسلم مې عادیه څه کار دی وګم مشکل خپل خراب وګم دې دی کړلې ولې دا مشک داخله وشو ولا او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ذکر وشو دا زموږ لپاره سعادت دی چې دا په دې باندې خپل خوندل دا په ځان سره ریکارډ کې ساتم چې دې شی باندې نبی رسول الله کولی شو نه ضروري زموږ د مشک سره چې دا سرمنی یو مشک دی او د دې سره جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الهي مبارک دی دا ځان سره ساتم نبی صلی الله علیه وسلم یو شی چانه دی ځای کړ او بیا چې کله نبی علیہ السلام ولادت نبی علیہ السلام کافر عمر کې وجود ورشوه او خلبه ډیره زیاده تلله ودا ام عدیه لاړه او د عقل شیشه وسره وراله او داسې جهد په دې شرعي بس یوم غلا نبی علیہ السلام په دې سکه و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څخه چې کوم قیمتي عقل دی دا غي سره زستا دا ولا ملګری کومه د دې عقل صالح بیان یې ستاره ولې کوي دی دا د مشکل او د عنبرنا او د قیمتي عود نه ما ډیره بهتر کارګي فرمایله راکې ان نبی علیہ السلام خپل چانه د پرېږي د نبی علیہ السلام د کلی لارې د حدیبیه په کال باندې چې کله نبی علیہ السلام کله او داس کو او دا او داس په دغه دلی نو صحابه کرام په وخت کې دا عروه بن مسعود څخه راغله دی دغه د علاج راغله د مذاکرات او لګوري ناس دی نبی علیہ السلام چې کله او داس کوي نو صحابه کرام ته ولاړ ولادي ورته چې د نبی علیہ السلام د بدن او وکړه زبکه تزي هغه ته لاندې لوخي ویلي لاندې ولا سنت نیولي او دا په ځان سره محفوظ کوي او چې کله بهر کملري خلک دی واقعي د نبی اسلام دا او د کومه لاو نشي نو هغه بیا چې چا وبر راغستې دي او بازار پسې مغلي دي هغه په دې مخونو پسې په داسونو پسې لاس مګل د نبی اسلام د بدن دا او بزمو سره ولګي دا پیدا واخلي کې بس شي نو دا عشق خدا محبت د الله رسول سره او دا مینه چې کله د جذباتي محبت کله ضرورت نه کوشي اطاعت نه کیږي سخت د جذباتي مینې نه ښایي و دا جذباتي محبت دی او سره په جذباتو کې راشي ایموشنل شي دا چې سره د پیغمبر په محبت کې ایموشنل شوی دی د پیغمبر په مینه کې جذباتي شوی دی چې کوم د پیغمبر اطاعت بیان کیږي جهاد د ځان قربانول مال لګول هغه کې د انسان په ژوند د پیغمبر سره جذباتي نه راشي او دا جذباتي مینه دا د اصل مینې اثار او اثرات باغی نه راغلي دا د الله پیغمبر دی نبی علیہ السلام بصیرت کې دا راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دا یو مشهور صحابي دی عبد الله بن زید خو ویا الله تعالی کدا خبر اشتیا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم بشوي الله زما ستر ګرځي الله چې زه په دې ستر مبارک یا چې رسول ولې نه چې نبی صلی الله علیه وسلم نه زه په دې ستر رسول نه درواړم نشم برداشت کولای چې نبی صلی الله علیه وسلم د جمعات کې د جمعات مدینه کې دی او زه د مدینه کې وګرځم
اواز داسې د زړه وګو چې په دغه مجلس کې د عبد الله بن زید د سترګو د الله نور واغستو رڼا او دغه ځای کې هغه شوی دی ځکه دا خبره رښتیا وه دا دوه قبول شوی داسې مینه د صحابه کرامو بلکې زه به ته بله مسله بیان کوم هغه مسله دا ده چې کله څوک وفات شي د هغه مال د بچو لپاره میراث خو تاسو به نه لیدلي چې د نبي علیه الصلاة والسلام میراث چا اخیستی ده بلکې حضرت فاطمه الزهرا چې کله راغله او د فتح باغ او د فتح چې کوم باغاتو هغه د حضرت ابوبکر نه غوښتل چې دا باغ هم راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه ورته د نبی علیه الصلاة والسلام باغ فاطمه له ورنکړو چې د نبی علیه الصلاة والسلام لور او چې کله زامن دی نو د هغه میراث دنیا ته بیا پاتې کېږي خدای باوجود ابوبکر صدیق حضرت فاطمه له باغ بدل نه دی ورکړی بلکې ورته ویل چې ستاسو اولاد نه ویلي دي چې نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهي صدقه چې موږ د پیغمبرانو ډلې داسې یو چې زموږ میراث نه پاتې کېږي او چې څه زموږ نه پاتې شي دا د امت لپاره بیا صدقه وي په دې وجه باندې بخاري شریف کې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس چې د هغه میراث ته د هغې تذکرې ځای په ځای راغلي دي یا د نبی علیه الصلاة والسلام پټکي څه شول د نبی علیه الصلاة والسلام هغه پیالې چېرته لاړلې د نبی علیه السلام بسترې څه شولې د نبی علیه السلام پیزار چېرته لاړو دا هغه څیزونه وو امام بخاري دا خبرې ذکر کړې دي چې کله نبی علیه السلام وفات شو نو صحابو ته پټ ورته میراث نه دی نو چې چا د په لاس باندې ورغلی دی نو په ځان سره وړی دی محفوظ کړی دی چا د نبي علیه السلام پیزار وړی دی چا یې ټوپۍ وړی ده چا یې رومیال وړی دی چا یې څادر وړی دی ځکه دا د ټول امت په دې کې حصه وه په دې مشکات شریف کې حدیث دی هغه حدیث او شاید چې دا په کتاب الطب کې د زمانه حواله لري او مشکات کې حدیث موجود دی چې حضرت ام سلمہ رضی الله عنها د نبی علیه السلام بیبي ده کله چې نبی علیه السلام وفات شو نو چې کله به څوک بیمار او په خېټه باندې به درد یا بل تکلیف به ورته نو دې به ورته وایي چې ته راشه زما سره د نبي علیه السلام ویښته پراته دي ویښته او دا ویښته به زه په اوبو کې اچوم او د دې نه یو ګوټ وکړه الله به یې دا خېټه کړي ټیک ټاک به خلک به راتلل او د نبي علیه السلام دا د سر ویښته یا د ګیرې ویښته چې دا به کله په اوبو کې واچول او یې وڅکل الله به شفا ورکوله بلکې د ام ایمن رضی الله عنها په باره کې دا راغلي دي ام ایمن رضی الله عنها چې د نبي علیه السلام حاضنه ده دایي د نبی علیه السلام خدمتونه یې کړي دي بیا نبی علیه السلام پیغمبر دی ام ایمن یو ورځ راغله نبی علیه السلام اخر عمر دی وفات کېدو ته نږدې دی نو هغه وخت کې نبی علیه السلام کله چې انسان عمر زیات شو بیا دا واړه به نشي سارولی بهر ته نشي تللی د شپې او د ګرانې نو نبی علیه السلام په سنن د ابوداود کې دا حدیث دی باب دی چې نبی علیه السلام به بیا د خپل بسترې په خوا کې داسې د لرګي یو لوښی ښودو په دې کې به د شپې بول کول او دا بول به بیا سهار نبی علیه السلام باندې گزار کړ نو ام ایمن راغله د نبی علیه السلام کړه او چې کله راغله سهار د نبی علیه السلام تپوس وکړه چې د الله رسوله څنګه یې ویل داسې وکړو ایمن دا لوښی دی په دې کې دا متیازې بول پراته دي دا بهر توی کې بیا راشي چې ام ایمن کله هغه لوښی واغستو او د نبی علیه السلام د سترګو نه کله پناه شوله نو ډېر زر بېرته راننوتله پکار دی چې بهر تللی وی او بول یې اچولی وی نبی علیه السلام مې شکمن شو چې دا بول یې ګزارلي دي چې راغله وایي چېرته دی هغه لوښی خالي کړو ورته وایي یا رسول الله په خپله خېټه کې مې خالي کړو ومې څښله هغه نبی علیه السلام ته فرمایي چې نن تشتکي بدنو کې نن نه پس به ستا په خېټه کې تکلیف نه راځي دا ولې دا ځان له یوه مسله ده په دې ځای علمي تحقیق نه کوم چې د رسول الله فضلات پاک دي که پاک نه دي د نبی علیه السلام وینه د هغه د بدن نو د هغه بول براز هغه علمي گفتگو ده هغې خبره نه کوم خو دا د صحابو په ژوند کې داسې راغلي دي د نبی علیه السلام سره داسې مینه کړله عزتمندو دا بېشماره واقعات موجود دي د نبی علیه السلام سره د مینې د محبت په داسې مجلسونو کې زموږ محنت به دا وي چې دا تذکرې موږ کوو چې په دې کې زموږ د پیغمبر مینه زموږ د پیغمبر محبت دا زموږ په زړه کې وشي ځکه محبت دا د نبي علیه السلام د اطاعت لومړی پړاو لومړۍ زینه ده یو خبره بس دویمه خبره دا ده چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغی د دې صورت سره الله ورته په غار حرا کې قرآن ورکو احادیث ورکړل د سورة العلق لومړي آیاتونه نازل شول اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا پنځه آیاتونه په لومړي مجلس کې نازل شوي زه دا د دې خاص کر دا کوم تعلیم یافته خلک دي د هغوی دپاره کومه هغه دا ده چې د سیرت النبي مطالعه زموږ ډېره زیاته کمه ده حقیقت دا دی په مدارسو کې عام قرباني سیرت مطالعه ډېره کمه وي زیات نه زیات څوک د چا تقریر واوري بس
کتابونه څومره کتلي څوک نه ګوري د چې کوم مصادر دي اصل د عربی ژبې رومي کتابونه هغه څوک نه ګوري عوام خو صرف دې په معلوماتو کې شرکت کوي چې د مولوي صاحب ورته خبره وکړه غلطه وکړه او دې سره مینه د محبت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا صحیح کتل غواړي او چې دا ده زما سره یو کتاب د امام البانی کتاب دی مازیر مطالعه دی په حال هغه د نبی له سلام د سیرت سره متعلق چې کوم احادیث دي مشهور دي او صحیح دي په باندې هغه یو کار کړی دی بهترین کار دی د دې نه علاوه بشمار مصنفینو په سیرت باندې داسې کتابونه لیکلي دي چې داسې واقعات چې د نبی له سلام په ژوند کې نه دي هم پسې ورته کړي دي په دې باندې کتابونه لیکل شوي دي خو څه خبرې داسې دي چې دا د نبی له سلام د سیرت حصه نه ده هغه غلطه یاد کړی ده یو باندې کتاب دی دا یو ساعت چې کله په غار حرا کې نبی له سلام د نبوت ملاو شو دا نبوت څخه ملاو شو چې نبی له سلام فرمایي چې په غار حرا کې ناس ته چې قتل مې داسې دا مخامخ فضا او دا افق کناره چې دا بالکل پټه شو صد الافق یو شی راغی او دا ټول کائنات یې پټ کړ زمانه ظاهر خبر ده چې په داسې حالت کې تور شپه او غار حرا کې وسمه باندې نشته 1450 سال د نبی صلی الله علیه وسلم وشو د نبوت 1445 سال نن د هجرت شروع دی او 11 کال د هجرت مخکې نو دا تقریبا جوړیږي 1457 سال د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت شو 1457 سال یعنی 1457 سال مخکې نبی صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې واقع شوی دی بهادری لګوري اوس یو سړی په هغه کې د شپې نشي ته ما خام نه بس د ګرمۍ سړی په هغه کې نشي ته یوازې مغرب کې سړی نشي ګرځي او د نن د سوسو کال مخکې نبی له سلام په غار حرا کې تنها یوازې شپه کوي او دې غلطه خطل چې اوس تکرار الله دې چې غار حرا دوی همت جواب ورکړي پر مخې یا غار زور ته نشي خطل نبی له سلام په دې کې او بیا یو ورور دا راځي کېدو ما راځي کېدو نبی له سلام نه چلوږي نه یریږي نه پرواز او حتی چې دا راځي نبی راځي نو دغه راځي نو دغه د انسان په شکل کې بیا راځي دغه چې جبريل راغلی نو وزن یې وی د انسان په شکل کې نو دې ملکوتی صفاتو نیم د انساني صفاتو په دې به کې په جبريل ته راغلی او نبی اسلام فرمایي چې راغلی نو فاحزني ذکر په غیږ کې ځان ته ونیول ځکه الله حبيب دې جبريل به څنګه په غیږ کې نه راځي او به چې کله ونیول ما نو اخذني فقدتني ما زور راغو تمر زور راغو چې حتی بلغ من الجهد یا بلغ من الجهد دا دوه الفاظ بلکې څلور قسم الفاظ راغلي دي جهد جهد د دې دوه معنی یو مطلب دا دی چې تمر زور په ما باندې وکړو چې زما هیبت ما له جواب راکړو چې دوی برداشت نشو کولای او یو معنی د حافظ ابن حجر کړی دا چې تمر زور راکړو چې جبريل زور باندې ختم شو زما پروا نه نبی صلی الله علیه وسلم له الله نبوي او روحاني زور جبريل اختیار ورکړو تمر زور الله په امر کې چولې او دا غیر بس زه ما ته چوایا ته دې سوبیا په پرې مو ده به ویولا منسوب ما پدریم ته بیا ویولا نو پدریم ته جوړیولا مو به پرې مو ده دا کې زائد ما دې چې اقرا بسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نبی صلی الله علیه وسلم دا زین راغی سیده خپل بیبي راغی بیبي په هغه کې حضرت سیدہ خدیجه کبرا و زملونی مسادر کې به باندې قبل کې به لقد خشيت على نفسي فزاني عليه په دې ځای کې غلط فهمي دا کې زمون ملګرو تا چې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه کې وایي له یعنی پیراله او وی چې لقد خشيت على نفسي بیبي ته وجما قبل کې دا وایي نه نو نبی علیہ السلام نه خبر پر خپل ځای ورته چې ریګه مو سبب د ترځي په اړه وته دورانه به نفل پال او هغه دې کړه اسبه باندې وایي نو سبا چې کله نبی علیہ السلام د ورقه بن نوفل قال لاړو د بخاری حدیث ده چې ورقه بن نوفل د خدیجه بنت الولید د ترځ ویل اول بدین حنیف او رسول عیسی شوه د هغه زمانه کې مسیح علیہ السلام په دین باندې نبی علیہ السلام چې راځي سوور ولاله ویل ذالک الناموس الذي انزل على موسى دا فرشته د موسی علیہ السلام په اړه راځي نو نبی علیہ السلام ته پته نو ورقه بن نوفل ول دا خبر غلطه راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله فرشتہ راغله او بغي کې ویو نبی علیہ السلام کو به جوړ دی جبرئیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت به مسلمان دی او بزران نه اول ایمان نبی علیہ السلام راوړل نبی علیہ السلام ټول شو په خبره باندې
40 سال نبی علیہ السلام په دین حنیف کې او د ابراهیم علیه السلام په دین باندې تیر کړی دي. نبی علیہ السلام په دین حنیف باندې وو. د عیسی علیه السلام تعلیماتو نه خبر دی، د ابراهیم علیه السلام تعلیماتو نه خبرو، د اسماعیل علیه السلام یو څل ویټو وسه د نبی علیہ السلام د رسول الله شریعت راوړل دي. 41 اقلار د نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام، د 42 اقلار حضرت ابراهیم علیہ السلام. نبی علیہ السلام خو په دې خبرو باندې البته دا ورته به نوفل باندې چې راوړل هغه د وو تصدیق وکړو. په دې خبر با چې موږ ځان وو چې نبی علیہ السلام ته اس تردد نو دغه کار نبی علیہ السلام واسطه. اوس دې ځکه زه 3 نمبر اخري خبره کوم علی رسول الله صلی الله علیه وسلم د 40 کال پس چې کوم نبوت پیدا شو او د دې کار راغلو نو دا و د کوم مقصد حواله شي. دا تاسو دا چې اوس په دې جمعه کې چا نه کې چې پیغمبر علیه السلام سم مقصد د بار راغی چې دا مقصد نه و. دا تاسو په کالج کې وګا، دا په یونیورسيټي کې وګا، دا په سکول کې وګا، بلکې مدارسو کې تاسو کې نو خیر کې جواب بتا تاسو کوئی سو کوئی نبی علیه السلام زه راغی چې په خلکو منځونه شروع سو کې دې د بار راغی چې نبی علیه السلام خلکو ته اخلاق وکړي، سو کې نبی علیہ السلام د جهاد د بار راغی، سو کې د دعوت د بار راغی، سو کې د یو د بار راځي چې موږ د قرآن ته تاسو کو چې نبی علیہ السلام ته په داسې کیفیت کې د نبوت میلاو شو هغه مقصد څه و؟ د سیرت پیغام زوی باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه دا و چې کله به خبره کوله دا خبره ضروري او اهم او درې ځله به کوله. کان اذا سلم ثلاثا واذا كلم ثلاثا چې سلام به کوو درې ځله به کوو. السلام علیکم خیر درته بیا ودې مخامخ ته وې دې ګسته ولا نو دې معلومه ده سلام په دغه تیز کې چلون کړی ووري ځان سره سره وګنیږي نه چې ما سلام وکړا جواب ورنه. موږ یو ورځ تفهیم القرآن کې طالبان در 2002 خبره ده تو تفهیم القرآن کې تفسیر هم کو روجوا مولانا مرحوم راغی مولانا گوهر الرحمن رحمه الله تعالی راغی جمعه ترانو سار منزل راغی ویلچیر کې ورته سلام وکړو السلام علیکم ورحمت الله. مولانا بچا تیز جواب نشو ورکړ دغه یو ورو موږ ټول جواب ورکړو قلاره باندې. مولانا کسل ودرو راغی اچي ویلچیر ودرو ول ما سلام وکړه تاسو جواب راکړو نو موږ یو قاری سي کو قاری جابر سي چې مولانا موږ ته جواب درکو ول دومره تیز جواب ورکړو چې السلام کول کې واوري چې ما ته جواب راکړو. سلام بس کړه کوي تیز جواب کړه تیز ورکړي دې سرمن زیاتی دا سنت نبی علیہ السلام دي. واذا كلم ثلاثا او نبی علیہ السلام په خبره کوله نو دا به درې ځله کوله. قرآن کې د پیغمبر علیہ السلام راغلو مقصد درې ځله راغلی درې څه ځله راغلی درې ځله راغلی. کوم مقصد دی؟ ابدا مقصد دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دا آیت ده الله هغه ذات دی چې خپل پیغمبر دنیا ته راغلی دی په غار حرا کې ورته نبوت ورکو 23 سال محنت وکړه نبی علیہ السلام 40 سال پس نبوت ته ملاو شو سی ورکړل بالهدى ودين الحق. امام مجاهد بن جبر وی الهدى القرآن هدایت قرآن ته وی قرآن ولا ورکو ودين الحق وحق دين ولا ورکو حق دين د قرآن تشریح دی په حدیثو کې شوی دا قرآن او حدیث الله تعالی پیغمبر له چې دا قرآن والا دا احادیث والا دا دین شو دا قرآن او حدیث دا کامل دین دی سبق غریبا ليظهره على الدين كله. جدا دین د قرآن او سنت دا نظام په ټول ادیان باندې غالب وي. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دی. بدقسمتی دا او حقیقت دا چې موږ په دې بیان باندې ستړي شو او عام خلک نو اهل علم په دې خبره نه پوهیږي چې نبی علیہ السلام علیه څه مقصد دی. نبی علیہ السلام یوازې د منځونو د کول لپاره نو راغلی چې خلک منځونه شروع کړي. نبی علیہ السلام د دې لپاره نو راغلی یوازې چې په خلکو باندې روزي نیول شروع کړي، په خلکو باندې حجونه وکړي. رسول الله پیغمبر نو خلکو روزي خلکو ته ودل واړي دا غالي شي د دین د غلبې لپاره الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولې و دا دین په ټول ادیان باندې غالي دی. دا آیت درې ځله راغلی دی. د نبی علیہ السلام د راغلو مقصد اسلام په ټول ادیان باندې کول دا دین او شریعت په هر اسم باندې په یهودیت باندې په عیسایت باندې په هندوانو باندې په ټول دینونو باندې بدل غالي وي. دا د نبی علیہ السلام د راغلو مقصد دی. یعنی یو مستقل قرباني د نبی علیہ السلام دا یو انقلاب دا یوازې په عباداتو کې نبی علیہ السلام تبدیلیان نه دي کړي بلکې په هر میدان کې نبی علیہ السلام دا طالبان چې موږ په رسول کې سبق وایو دا چې د فقه کتاب شروع کړي د فقه کتاب
د قدرې نه شروع وکړي، د نور الإذان نه شروع وکړي، بیا پسې کنز ته ځي او د هغې نه پس پسې بیا شر وقایه او په آخر کې هدایه ووایي. نو په دې کې په اول کې دا مسله د سره د طهارت مسله ده، بیا پسې د لمونځ مسله ده، بیا پسې د زکات مسله، بیا د روژې، بیا د حج، بیا پکې نکاح، بیا پکې بیوعاتو، کفاله او زراعت او زمینداري، دا ټولې مسلې په دې کې د اخرو پورې دا ټولې مسلې بلیږي. څه مطلب دی؟ دې مطلب دا دی چې نبي علیه الصلاة والسلام په هر میدان کې اصلاحات کړي دي، هر میدان کې اصلاحات انقلاب وایي، منهج انقلاب نبوي دا دی. یو ذکر راځي ولو کره الکافرون، کافران مې نه خوښي ستا د انقلاب، بل ذکر راځي ولو کره المشرکون، الفاظ دغه دي، مشرکان مې نه خوښي ستا د دین د غلبه. خو بل ذکر راځي چې وکفا بالله شهیدا، ګورې الله ته ګوري ها د دین د غلبې محنت چې نه کوې، الله ته ګوري، الله ګواه دی د دین د غلبې خدمت دې ونه کړو، محنت دې ونه کړو، ذمہوار باندې شولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل یو پولیټیکل ریولوشن لپاره راغلی دی، مستقل قرباني او سیاسي انقلاب نبی علیه السلام په دنیا باندې راغلی دی. عبادت یوازې نه دي د نبی علیه السلام، مستقل رسول الله د یو ریولوشن انقلاب لپاره راغلی او په دې انقلاب کې نبی علیه السلام کامیاب شوی. نور آیاتونه به ثابتېږي او دا خو عبارت النص په دې مسله کې چې د نبی علیه السلام د راغلو مقصد د غلبه وه. په دې وجه باندې نبی علیه السلام خبره بس کومه چې نبی علیه السلام کله وفات کېدو د خپل مرګ نه یو اتیا ورځې مخکې، 81 ورځې مخکې حج ته تللی. په حجة الوداع کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اوښه باندې ولاړ دی، د عرفات په میدان کې په جبل الرحمت باندې ولاړ دی. 1,00,000 صحابه کرام دي. جریر بن عبدالله بجلی ته وایي جریر دا خلک را خاموش کا، زه ورته ضروري خبره کوم. جریر راولګېدو وګرځېدو، خاموش شئ، ټول خلک خاموش شو. او بیا هغه زمانه کې د سپیکر انتظام خو نه و، نبي علیه السلام ځای په ځای باندې مکبرین ودرول چې زه به خبره کوم لکه په جنازو کې دا خلک الله اکبر وي. اگر چې په دې کې د خلکو ځان لیونی کړی، لس اوازونه بندېږي، یو کس دې اواز کې دا بدله بس مخکې امام اواز وکړو، شاته دې یو اواز. په دې وجه د هغو کې به داسې چغې شي لکه د روژې اذانونه دې شروع شي. دغه طریقه غلط ده، یو کس به اواز کوي، دا ضرورت دی. نو نبي علیه الصلاة والسلام ځای په ځای خلک ودرول او رسول الله خبره کوي، هلته بل کس کوي، هلته بل کوي. په یک وخت د نبي علیه الصلاة والسلام خبره 1,00,000 خلکو واورېدله چې تقریر یې ورته وکړو. دا نن چې ورته موږ دا وایو د هیومن رایټس والا فنډامنټل رایټس، بنیادي حقوق، دا بنیادي حقوق نبي علیه الصلاة والسلام په دې خطبه کې ټول وویل، بلکې اخر کې ملاسه وویله چې ګورې لا فضل لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر، سور بصیر په تور باندې، تور په سور باندې چاته فوقیت نشته، په تقوا باندې به فضیلت دي. او په دې چارټر کې او په دې تاریخ خطبه کې نبي علیه الصلاة والسلام ټول انساني حقوق ویل، ټول انساني حقوق. او په اخر کې بیا ټول ته ویل چې په اخر کې زموږ وعده یو تاسو درنو وایي خلک وایي اے یا ایها الناس اسمعوا واورئ خبره هل بلغتكم، اکم دین چې ما د 30 کاله مخکې په غار حرا کې په دې غار کې ما الله راکړو او ما ته ویل چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر چې الله د سره ټول ورسو، ما د عموم لپاره دی. اے خلکو تاسو ته تاسو کوم ما ټول پیغام ورسو، اکم چې زمان دي بوایو چې دین غالب کوم دین به غالب کو. ټول خلکو ویل چې بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بلغتنا وادیتنا، بالکل موږ وایو دا تبلیغ وکړو، دا موږ ته سره ورسول. د رسول الله مبارک په خبره باندې جاری دی چې اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. نن دین غالب کو، اکمال دین غلب دین ته وایي، نن دین غالب کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 1,00,000 خلکو مخکې وایي دین به غالب کو. دین کوم مقصد د پاره راغلی هغه خلکو ته وښودو، 1,00,000 یو قسم دانه و چې تا خو نه رسولی، تا خو دین نه دی غالب کړی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې نعمت پې پوره کړو او اسلام الله ورته وایي دین به اسلام به د دین غوره کړو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي لاس یې اوچت کړو، یا الله ته به دې خلکو باندې ګواه شه چې ما ورته ستا پیغام ورسوه. دا د دنیا د ټول انساني تاریخ یو شخصیت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه په خپل مقصد کې کامیاب شوی دی. ټول پیغمبران کامیاب دي، هر پیغمبر کامیاب دی. د لوط علیه السلام په باره کې یو روایت دا دی چې د لوط علیه السلام په دومره دعوت کې 2 کسان مسلمانان شوي دي، 2 او هغې لوریانې دي، بس 2 لوریانې ایمان راوړی الا بنتین، بس 2 لوریانې. د حضرت نوح علیه السلام په باره کې د 10 کسانو روایت موجود دی، د 40 موجود دی، 80 موجود دی. د موسی علیه السلام او د نبی علیه السلام او د عیسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د دې امتونو ډېر دي. قیامت په ورځ به داسې پیغمبران به راځي چې یوازې تنې تنها به روانې، تنې تنها
هیڅوک ورسره نه وي، ښې طرف ته څوک نشته، ده طرف ته نشته. یعنې هغه ټول عمر تفاوت کړی وي چا به د دعوت ته بیګ نیولی. د داعي ناکامي نه ده که سړی په یو ځای کې د دعوت کار شروع کړي، تبلیغ کار شروع کړي، د اقامت دین کار شروع کړي او هغه په ظاهر کې د دنیا کامیابي نه میلاویږي، دا ناکام نه دی. ده خپله ذمواري ادا کړو، د قیامت په ورځ باندې هغه پیغمبر چې یوازې را روان دی نو الله به نه و چې ته ناکام شي، ما خپله ذمواري ادا کړې. دا سیرت دی زموږ د نبي علیه الصلاة والسلام. موږ ټول داعیان د دې امت یو، موږ به خپله ذمواري ادا کړو، موږ به الله ته غاړه نه ساتو چې موږ کوم د دعوت کار کړی دی، کوم د اقامت دین کار هم کړی دی، دې د غلبې خدمت هم کړی دی. دغه ته به د قیامت په ورځ باندې کوي. او نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه شخصیت دی چې ته یې ساه ورته الله ویل دا دین به غالبې یظهره علی الدین کله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه وښودل او په ټوله دنیا باندې دین غالب کو او په خله مبارک باندې دا څومره د جذباتو وخت و. نبی علیه الصلاة والسلام بس جذبات په دې وخت کې چې دې خله باندې دا الفاظ دي چې یو وخت لكم دینه. نبی علیه السلام د تعریف کوشش وړیا دی چې زه خلکو په ګڼ باندې وشته. نبی علیه الصلاة والسلام د خباب هغه یاد و چې خباب بن عرب رضی الله عنه په هغه رومي 12 کسانو کې مسلمان دی چې هغه کله مسلمان شو تر ګڼ په پیښه نه او دې بدبختو به راوستو لګړ به کو او دا سکروټې کو دلاندې کېښودلې او داسې به یې سملو وایي زما د بدن نه به وینې راول ډونه به راغله او دا سکروټې به یې ختمې کړلې دا به یې سړې کړلې. او چې کله وفات شو وایي خلکو ته ژړل وایي چا ورته وویل چې څومره خدمت د دین دپاره کړی څو جهادونه دې کړي. وایي چې څه وکړه چې زما د املا له وګوره دا لمن مې راوچته کړه تا ته اندازه وشي چې لمن یې راوچته کړله داسې د املا یې څه کونتر کونتر شوی وایي داسې شي دي په جراش ورته خلکو وایي دا په زمانه کې تاسو ایمان نه راوړی او ما ایمان راوړی او عاص بن وائل او دې غلبه شي بدلې به زه په سکروټو باندې ورته سملولم او زما د بدن وینو ډولو به دا سکروټې به سړې کړلې. دا ورته ویاد و. نبی علیه السلام د بلال په منۍ کې هغه ټوله وریاد و چې د مکې په دې کوڅو کې به خلکو راکو هغه ورته وریاد وه چې نبی علیه الصلاة والسلام حرم کې مونځ کوي او ابوبکر صدیق ورسره دی. عقبه بن ابي معيط بدبخت ده دغه سره ملګري دي چې ویې کتل چې پیغمبر یوازې دی یو ابوبکر سره دی ویل ملګرو ته چې لاړ شي فلاني کس ده کې د اوښې لرې پروت یې راوړي او په دې پیغمبر د پاسه وراچو او هغې لاړل او د اوښې څخه لرې راوړو چې په قربانو کې څوک نه خوري هغه لري خلک یې ګزار کړي که پاکې مې خلک یې نه خوري او دا لرې راوړو او د نبي علیه السلام چې کله خطبې ته لاړ سجدې ته لاړو په دې سر باندې د اوښې لرې ور واچو. نبی علیه الصلاة والسلام مرۍ خفه شوله. نبی علیه السلام را پاڅېدی نه شو او په دې کې چا اواز وکړو فاطمې ته چې پلار دې مړ شو را منډه کړه او هغوی ته د رسول الله بیبیانې دي او د نبي علیه السلام لوریانې دي او ټول یې حرم ته راغلې او ابوبکر لګیا دی او د هغې د سر نه دا لرې لرې کوي. هغه زمانه پیغمبر ته یاده وه او دا عقبه بن ابي معيط بدبخت داسې راغلی دی چې نبي علیه السلام سجده کې پروت دی او په دې مرۍ ورته پړی واچو په دې حرم کې نبي علیه السلام راښکلی دی. ټولې قربانۍ پیغمبر ته یادوي او په دغې مبارک لمحاتو کې وایي الیوم اکملت لکم دینکم دا ټولې قربانۍ د دین دپاره ورکړل هغه دین ما غالب کړو. دا د رسول الله کامیابي ده. ځکه خو نبي علیه السلام خاتم النبیین دی، ځکه خو نبي علیه السلام ساقي کوثر دی، ځکه خو نبي علیه السلام فرمایي چې زما د شفاعت کونه په قیامت کې الله رب العالمین هلته به حساب کتاب شروع کړي. دا نبي علیه السلام دا هغه ذات دی. دا په دستګر کې ما قانون راجمع شوي وو څه خبرې اترې ما اورېدلې. دغه پیغمبر په خپله باندې دا آیتونه جاري دي. ابوبکر صدیق چغې والې ژړلې خلک راغونډ شو په دې بوډا داسې چیرې وشو ابو جهلي نو چا ورته ویل ته خوشحالېږې نه چې دین مکمل شو وایي هغه ورته ویل چې بلکل خوشحال یم دین مکمل شو خو دا دویم الفاظ ورسره داسې دي چې واتممت علیکم نعمتي دین مې مکمل کو دین مې غالب کو خو نعمت مې پوره کو. نعمت څوک دی؟ نعمت نبي علیه الصلاة والسلام دی. دې نه معلومېږي دا چې اوس به نبي علیه الصلاة والسلام زموږ د مجلس ته ځي. نبي علیه السلام به وفات کېږي او ټیک یو اتیا ورځې پس نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو. کوم مقصد دپاره نبي علیه السلام امانت راغلی دنیا ته دا د الله امانت دنیا ته راغلی او هغه امانت په امانت کې ورسو خیانت نه کوي. په دې وجه باندې د انبیاو په باره کې زموږ عقیده دا ده چې پیغمبر کله وفات شي او دا په قبر کې پروت وي نو قبر یې نه خوري. ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. د مدینې د جانان په باره کې زموږ عقیده دا ده چې روح رمټ پروت دی د خپل کفن سره په مدینه کې په خپل روضه اطهر کې نبي علیه السلام په آرام باندې روح رمټ پروت دی. آرام کې په ځای کې بالکل روح رمټ دی. رسول الله بدن کې فرق نه راغلی ځکه چې دې امانت کې ځمکه نشي کولی خیانت. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ځمکه به خیانت نشي کولی. نبي علیه السلام امانت او هغه امانت نبی علیه الصلاة والسلام الله بیا واغستو. په دې وجه باندې ابوبکر صدیق جړل
او بیا وفات کړي چې وفات کېدو نو زیارت په ورځ باندې یو څو نصیحتونه کړي زیارت په ورځ باندې او بیا د پیر په ورځ باندې وفات شوی دی عبد الله بن عباس چې کله وروسته شاګردان وکړه ناستو او سبب وایو مدرسې په مکه کې جوړه کړې وه عبد الله بن عباس مکه کې درسګاه وه چې کله د کتاب قرآن چغې به کړلې شاګردان به جوستا چې ولې چاړې اواز وکړي چې ان الرزیه کل الرزیه لوی مصیبت را باندې راغلی لوی مصیبت کوم د خمیس په ورځ باندې يوم الخميس ده زيارة رزوة أو اشتد برسول الله وجعه ونبي عليه السلام تكليف زيارته أو بغى التكليف بنبي عليه السلام يقول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب ده جزيرة العرب ويهود والنصارى ده سوباس ده ما نبغي إذا كنت دين غالب ده الإسلام جردك وجزيرة العرب ولا روا ودين النبي عليه الصلاة والسلام ملجوا يهوديان إسرائيل ده مكينا ده مدينة ده حدود الحرب المستدلين أو شكل وفات شو نو زائر ودين المصيبة دين بينام ده الله پیغمبر تمام نو بل مسلمي نو حضرت فاطمه الزهرا بعد پیر ورځ باندې وفات پیر ورځ تیر شو یا د منګل شپه راغله هغه شپه تیر شو د منګل ورځ تیر شو سبا د بود په شپه باندې د شپې په توره تیرېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قبر ته کوسو او د بیبیان او د دروازه کې ولاړ دي رسول الله حضرت فاطمه ولاړ ده صحابه کرام دې کې یو دمر قبر کې خور شو ټول جمعه د صحابو نه ډک دی جاری وکله چې حضرت انس فرمایي المون چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دفن کو خاورې به موږ راوړلې او دا بلچي په وګه باندې مخو دي واپس کړه راځو نو حضرت جوابا انفسكم ان تحثوا على رسول الله التراب انس تاسو زړه څنګه برداشت کولای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاسه خاورې راوړلې څنګه پیغمبر دفن کو او دا د فاطمه خبر سو چې کوم خلک په دفن کې مصروف وو او چې کړل د نبی صلی الله علیه وسلم په فراق باندې بلال مدینه پرې کوله مدینه بلال راغی او چې جمعه کې کله اذان وایو بلال رسول الله مرګ بس او چې دې ته کله ورسېږي چې اشهد ان محمد رسول الله پکې نشو دی او دا غیر بس یو ځل د وخت تر مشام ته ځم چې په دې کې مال برګ راشي ځکه مدینه کوسي ماته پیغمبر راغی صحابه کرام چې جمعه ته راغلل څو ورځې په جمعه کې بچي جوړې چې نبی صلی الله علیه وسلم وکړ شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه کوشش مستاسو کې ذکر کړل د نبی صلی الله علیه وسلم د بیعت مقصد په بیان کو الله رب العالمین دې زموږ د اوقات قیمتي کې دا ګنټه چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم په بدخه کې ډیر کړل الله دې دا افضل عبادت باندې قبول کړي او الله دې موږ ټول توفیق راکړي چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت پلو او باقي دې کې لا شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب اليك اله العالمين استاذ پیغمبر او استاد حبیب تذکرہ کې داخل ذکر کړل الله زموږ یې په دربار کې قبول منظور کړه اله العالمین سمره چې دلته کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبین عاشقان ناس دي پیغمبر په مینه کې راځي مشوي دی الله تعالی د ټول د مغفرت اعلان وکړه اله العالمین زموږ په ځوان باندې کې سم اسمه شرعي حاجتونه دي الله غفور کا په دې مجلس کې چې څوک هم د قرضداري ناس دي الله د قرض د بوج نه خلاص کړه الله څوک کې بیماران شفای کامل نصیب کړه د چا کې اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ولورکا زمون مشران کشران سو کو فاشي دی اله العالمین داوی مغفرت تامه نصیب کا او استادان زمون مشایخ چې موږ دې ذکر لري الله چې کوم ژوند دي په عمر کې برکت واچو الله کوم چې وفات دي ته درغلي دی الله داوی سره رحم معاملہ وکا درجات بلند کا دعا وکړي د فلسطین مظلومین لپاره اله العالمین د اسرائیل او د يهودو ظلم دی په فلسطینیانو باندې د حماس په مجاهدینو باندې اله العالمین مستضعفین دي کمزوري الله ته ملا ترشا الله ته سره تعاون وکړه اله العالمین د هغه فلسطین د ماشومان او د خزو د اکریکی الله د هغه د چړي سوري اله العالمین په خپل باندې واورا الله امت مدده الله په غفلت کې پروت دی اله العالمین ته سره خپل غیبی مدد وکړه الله امت کې بیداری بیا را ولا یا الله الله په دې امت کې بیداری را ولا اله العالمین داوی په دې تورو کې داوی په دې ټوپکو کې الله برکت پیدا کړه الله تعالی د ټینګونو او د توکونو او د اټم بم او د میزان نه به زیات قوت چولې شه الله ته به طاقت واچوا الله اسرائیل په مقدس مکه کې د اسلام اصل دشمنان دي الله ته حسنه حسیکا الله قدمونه یو پایوا الله کورونه وران کا الله کورونه وران کا اله العالمین د مقدس مکه نه بنا کا الله مسلمانان باغی باندې غالب کا الله د فلسطین مسلمانان له غلبه ورکا الله د مسجد
اقصا د القدس او د مسجد اقصا الله تعالی د بیت المقدس حفاظت په خپل باندې وکړي الله تعالی مسلمانانو پاک ازمکه ده د انبیاء قبله د انبیاء مسکن دی الہ العالمین د حفاظت په خپل باندې وکړه الله او رزمن په ژوند کې مرعول چې د القدس او د الاقصا الله تعالی سقوط چرته وشي الله د مسلمان په ژوند کې مرعوله الله دا خطرناک او رزمن ته مرخایا الہ العالمین د حفاظت وکړه الله زموږ ټول راضي شه زموږ ټول خلک ایمان باندې او صلی الله علیه و آله محمد و علیه وسلم